بسم الله الرحمن الرحیم. یو عجیبه غوندې دوا به دا د چې سکرین کاروبار کول دا جایز دي. دې باندې بلش کې وژغېږو بیا به شاته په دې باندې ورسره وژغېږو چې د ناجایز والي چې کومې وجوهات دي هغه بیان کمنټ اجازت هغه چاته ده چې مکمله ویډیو واروي بیا بالکل اصلاح دپاره کمنټ کولی دا موږ مسله سکرین سره خاص نه ده که سکرین دا که بل څه شی دي یو سړی دا یو سړي نه سکرین وکړو دا یوه سودا اوس بله په کرایې باندې دوامبیري خبره وکړله چې دا زه تاته په کرایې باندې درکوم د شپږو میاشتو نه مخکې د کوم اګریمنټ سلای دا به نه ختمیږي دا کیسان یي په سکرین باندې شریعت خلاف چې کوم امور دي هغه نه په پلی کېږي بیا چې کله د کرایې ټیم ختم سي د سکرین مالک ته اختیار ده د سکرین خرچوي خو دا کیسه به نه وي په چې خامخا بیا کپنۍ کوي په هغه قیمت بیا کوي بیا کله چې دغسې صورت باندې وي بیا دا یو کاروبار ده بیا دا جایز ده هیڅ مسله نشته خو چې کوم د ناجایزوالي وال شرایط دي هغه وجوهات دي دا دي اول دا چې عام طور باندې په دې چې دا خبرې چې زه سکرین کوم بیا به په کرایه باندې بیا درکوم او پیغمبر علیه السلام صلی الله علیه وسلم په یوې معاملې چې یعنی د دوه شرطونه منې کړي دي یعنی چې بیا به یې چې دا ترنه کوم دا به بیا په کرایې باندې درکوم دې نه پیغمبر علیه السلام منع کړې ده چې سکرین باندې قبضه نه وي حالانکې چې کوم منقولي شیان دي چې یوه جي نه بل جي ته نقل کېږي هغه باندې قبضه ضروري ده چې هغه باندې به ته قبضه کوې که ته خپله کوې که ته د وکیل په واسطې باندې کوې چې ته قبض کړي بیا ټیک ده دا دوم ناجایز شرط ده دریم دا ده چې که چیرې ما په کرایې باندې یو شی اخیستی د چا نه ما نقصان ما غلطي نسته د اشري ته نقصان ورسېده بیا به دغ شي والا خرچه په ما نه وي حالانکې دې چې مسله دا ده که سکرین ته چې نقصان ورسېده بیا کپنۍ وایي چې هغه پرې کوي جوړوي بیا کپنۍ حالانکې کپنۍ چې کرایه داره نه کوم دریم نمبر باندې موږ بیان کړ د ناجایزوالي وال کوم هغه وجه وه چې که خراب څه د جوړول په مالک هغه کپنۍ باندې دي دی خو مثال داسې ده چې زه خو در باندې خرچوم خو که بیمار اصله دوایي به بیا ته پکې دا چیرې نه کېږي نو عامې بیې نه دي ټیک لہذا دا کاروبار په دې اعتبار سره بیا ټیک نه ده دا بله هغه د ناجایزوالي ولا چې کومه هغه وجه ده بله دا ده چې وایي دې سکرینانو چې چوره مالکان دي دوره سکرینان موجود نه دي یعنی سکرینان داسې وبوله چې 10,000 دي 80,000 خلکو فرمان جمع کړي دي نمبر ورته میلاو شوی ده چې تا اول سکرین ستا ده بله دا ده چې که چیرې په دې سکرینانو باندې داسې خبرې کېږي چې د شریعت خلافي نو دا تقریبا 6 شیان موږ بیان کړل چې دې له وجې نه دا کاروبار کول بیا مناسب نه ده چې کومې وجې مو بیان کړې هغه له وجې نه دا بیا مناسب ده باقي هر سړي خپله مرضي ده دا څه شی دا بیا سود ده یعنی د ناجایزوالي ول شرطونه که په چې موجود سله بیا دا سود ده سود څه شی ده د الله رسول سره جنګ ده د الله رسول سره جنګ معنا پښتو چې دا ده چې دا یقیني ناکامي ده الله تعالی دې تاسو موږ ته عمل کولو توفیق نصیب کړي جزاکم الله خیر